الله رب العالمین ما او تا ته د قبر عذاب ولې نه ښیي؟ د قبر والا چغې، د قبر والا اوازونه دا ما او تا ولې نه اورو؟ زمونږ نه علاوه د انسان او د پیري نه علاوه نور چې څومره انسانان او څومره مخلوق الله پیدا کړی دی، حیوانات وغیره، دا ټول د دغې مړي چې کوم دی د هغې چغې، د هغې هغه اوازونه چې کوم دی هغه اوري. انسان او پیری د دې نه مستثنا دی، دا نشي اورېدلی. ولې نشي اورېدلی؟ یو څو حکمتونه درته دې ویډیو کې بیانومه. نبي علیه الصلاة والسلام هغه موږ ته ښودلي چې د دې حکمتونو په تقاضا باندې الله رب العالمین انسان ته او پیري ته چې کوم دی دا چغې او دغه حالت چې د قبر دی هغه واته نه بیانوي. یو دا دی چې ایمان بالغیب الله رب العالمین ته معتبر دی، ایمان بالمشاهده الله رب العالمین ته معتبر نه دی. ایمان بالغیب دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام او الله رب العالمین موږ ته ویلي دي چې په دې قبر کې عذاب شته، او نبی علیه السلام هم ویلي دي په دې قبر کې عذاب شته. بغیر د چرو چرانه په هغې باندې ایمان راوړو، دې ته ایمان بالغیب ویلی کېږي. الله رب العالمین ته دا قابل قبول دی. که چېرته موږ ته الله رب العالمین د قبر عذاب وښیي، نو بیا به چې کوم دی ایمان بالغیب هغه پاتې نه شي، ایمان بالمشاهده به شي، او بیا به چې کوم دی امتحان پاتې نه شي. دا ایمان الله رب العالمین ته بیا قابل قبول هغه نه دی. بیا به هر سړی وایي چې یاره زه مسلمان یم او هر سړی به عبادت کوي، هغه امتحان به پاتې نه شي. دویم څیز دا دی چې که چېرته موږ ته د مړي دا چغې او د مړي حالت او د قبر حالت وښودلی شي، نو انسان به چې کوم دی دی به بېهوشه شي. په دې کې دومره طاقت نشته دی چې دی هغه برداشت کړلی شي. صحیح ده، د هغې هغه چغې، د هغې هغه عذاب هغه دی په دنیا کې برداشت شي. دا طاقت په دې کې نشته دی. نو بیا به چې کوم دی دی بېهوشه شي. د دې وجې نه موږ ته چې کوم دی د هغې د مړو هغه چغې، د مړو هغه عذاب هغه په دنیا کې نشي ښودلی. درېیم حکمت پکې دا دی زما عزتمندو چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو به بیا خپل مړي ښخول پرېږدئ. که چېرته ما ته دا یاره نه وی چې تاسو به چې کوم دی بیا خپل مړي ښخول پرېږدئ، نو ما به الله رب العالمین ته درخواست کړی چې دا کم د قبر عذاب چې کوم دی زه اورم او ما ته محسوسېږي او زه پرې پوهېږم، دا به الله رب العالمین تاسو ته چې کوم دی نو هغه محسوس کړی. نبي علیه السلام په یو مقبره باندې روان و، هلته نبي علیه الصلاة والسلام د یو دوه قبرونو متعلق وفرمایل چې دا قبرونو والا کافرانو په کم حالت کې د دنیا نه تللي دي، په کفر په حالت کې تللي که د ایمان په حالت کې؟ نو صحابه کرامو فرمایل د کفر په حالت کې تللي دي. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې که چېرته ما ته دا یاره نه وی چې تاسو چې کوم دی مړي ښخول به خپل پرېږدئ، نو ما به الله رب العالمین ته درخواست کړی چې الله پاکه دوی ته هم دا کم عذاب او دا کمې چغې چې زه اورم دا به تاسو ته هم اورولي، خو زه یېرېږم چې تاسو به بیا خپل مړي ښخول چې دی نو هغه پرېږدئ. نو ګورئ په دغې قبر کې ګوره ډېر لوی عذابونه شته. نبي علیه السلام فرمایي دا قبر زموږ دپاره د جنت د باغچو نه یو باغچه ده، یا د جهنم د کندو نه یوه کنده ده. د دغې دپاره په دنیا کې عمل کول ضروري دي زما عزتمندو. عمل څه دی؟ نیک اعمال، عمل صالح د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې دا د دغې عالم آخرت کرنسي ده. لکه څرنګه چې مونږ د دې ځینه د یو ملک نه بل ملک ته ځو او د هغې ملک ته د تلو نه مخکې مونږ د هغې کرنسي، د هغې پیسې چې کوم هلته په کار باندې راځي هغه زمونږ د خپل پیسو باندې بدلې کړو او هلته بیا هغه مونږ استعمالو. دغه رنګې د عالم آخرت ته د تلو نه مخکې د هغې ځي کرنسي چې کومه ده، هلته چې څه پیسې کوم څیز ستا په کار باندې راځي هغه حاصلول په دنیا کې ضروري دي. او هغه آخرت ته هغه کرنسي څه ده؟ هغه ایمان کامل دی او عمل صالح دی زما عزتمندو. چې کله دا دوه څیزونه ستا سره وو او ته دغه ځای ته لاړې، نو هلته به په تا باندې راحت وي، چین وي، سکون به وي، آرام به وي، مزې به وي، چرچې به وي، او د جنت د باغچو نه به یو باغچه الله ستا لپاره تیاره کړي. او که دا نه وي نو ګوره د جهنم کنده ده. او نبي علیه السلام فرمایي چې د قبر په شان هیبتناک منظر مې نه دی لیدلی زما عزتمندو.